أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته نبحمل سروني ودي مريم عليه السلام عيسى عليه السلام لرا يعني د دې خېټه کې الله تعالی را پیدا کو دی باره کې مفسرینو تحقیقات دي چې فرشتي دغه ټیم کې د دې په ګریوان کې پکې وکړو زین روایت کې دي چې د په خله کې پکې وکړو په هر طریقه باندې خو دغه کې صحیح احادیث یا د سید قرآنی آیاتونه نشته دي لیکن تاریخي اقوال چې فرشتي دې ته پکې وکړو هغه په وجه باندې عیسی علیه السلام حمل الله تعالی د مریم علیه السلام په خېټه کې را پیدا کو فانتبذت به مکانا قصویا نو دا جدا شولا به په دغه حمل سره مکان قصوی یو ځای لري زګین ته لاړه لري زګین کم زګین ته لاړه ولې لاړه ابن کثیر د وهب رحمه الله په حواله سره لیکلی چې د بیت المقدس نه تقریبا 800 کیلومتره فاصله باندې یو علاقه دغه ته بیت الله هم وي هغه علاقه ته لاړه به دی وجه باندې لاړه چې د حمل په وجه باندې د خلکو نه شرمېدله او دای خیال و چې خلک په دې باره کې بس خبرې کوي سبا سونه وکړي نو راشه د خلکو نه چې بیخي جدا شم نو ته بس صحیح هلته کې لاړله نو فانتبذت دا جدا شوله بهیر دغه حمل سره مکانا قصیه یو ځای لرې ته چې 800 کیلومتره فاصله لرې لاړله فاجاءها المخاض الى جذع النخله نو راغې دی له هغه درج د اولاد د پیدا کېدو په وجه باندې الى جذع النخله په هغه سټو د تنو د کجرو کې دغه ځګن کې یو علاقه ده په بیت الله هم خوښه کې چې په دغه ځګن کې وچې کجوري ولاړې وي یو باغ بیا وچ شوی یو اسې ځګن یو تنې وي نو چې کله د اولاد پیدا کېدو د باندې درس شروع شو هغه تنو خواته لاړ د خلکو نه لرې شو هغه تن د ګڼو کجورو تنو سټو ته لاړله قالت او ویل یا لیتنی ای افسوس ته ما د پاره میتو چې زمړاوي قبل حاضر دین مخکې وکنت نسیا منسیا او زوی مکمله یې شوی د خلکونه چاته اړو یادم نه وي مریم علیه السلام څوک و دا فریاد دی هغه وخت وکړي چې کوم وخت دې سره د ضرورت او اسباب بالکل نو د ژوند اسباب شړ علاقه وسه د ونو وجه سټي ولاړې وي تنې ولاړې وي او دې ته ضرورت ډېر زیات او تکلیف او سیوا د مرستې کولو څوک نه د دې سره د غم هم ور سره وجه پاک دامن خاندان باندې بوس الزام هم لګي تهمت به لګي د بدکارۍ تهمت به لګي دغه صفایي به څنګه بیانوم کومه طریقه به استعمالوم دغه مسره ډېر غم نو ویل د ټولو خبرو په ځای باندې زسته په ټیم باندې مخکې نو پات شوی وي هیڅ د خلکو نه یری شوی دا به خوي فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها आवाज وکړه دا आवाज چا وکړو د مخکې جبرائیل السلام باس روان دي معلومي کې جبرائیل السلام دا आवाज کړی من تحتها د هغه زینه چې کوم د مریم علیه السلام نه خکته زګینیو داسې معلومي کې چې مریم علیه السلام په یو لوړ زګین کې دغه ټیم کې به یو لوړ ډیرای کې و چې ځای کې و د دې نخکته بیا نور علاقه وجه خکته و جوړه د دې جوړ زګین نه خکته زګین نه ورته یو आवाज وش الله تحزن چې خپکیږم قد جعل ربك تحتك سريا یقینا الله تعالی پیدا کړی دراب ستا تحتك ستا نخکته یعنی ته بر علاقه باندې نخکته چې کوم ازمکه د کوم حدود دي په دې خکته حدودو کې الله تعالی پیدا کړی سری یعنی وچینا نو مده چونګې دا خبره هغه ته خدا معلومات نه وجه خکته علاقه کې څه شی ملاويږي ستنه ملاويږي نو پرشته او ته خبري واره ولې ته برای که ته خکته راشي نو ځګر کې الله تعالی وچینا هم پیدا کړسته په وجه باندې وهز اليك بجذع النخله او ته خوځوا خپل ځان طرف ته بجذع النخله غسټي د کجرو کوم چې مخکې نه وچوي تساقط عليك رطبا جنيا دبر غرزي پتا باندې هغه کجوري چې پخي او تازه هم پخي شوی او تازه پخي شوی او تازه غرزي دا معجزه شو د وجه تنو نه تازه کجوري را پریوتل په شړ علاقه کې چې نه یا نهر جاری کېدل د مریم علیه السلام کراماتو ځکه دا پیغمبر خو نو ونو کرامات دې ځکه کې د سریه باره کې د اکثر مفسرینو رائے دا چې د دینه مراد نهر یا چینه مراد اگر چې ځینې علماو کې دا لیکلي د سریه په معنی د سردار سر راځي نو आवाज وشو چې ستانه الله تعالی یو داسې کس پیدا کو
چې هغه به سردار جوړیږي د ټول جهان مشر به جوړیږي. لیکن دا قول ابن کثیر رحمه الله رد کړی دی د کمزوري قول دی، صحیح نه دی. اولنې قول صحیح دی. نو مده ځکه کې بل کرامات دا ذکر شې دا کجوري تانی تړه قوا خو زواد حقینه به تازه پخې کجوري را پرې وسی او دا غټیم کې واقع چې انسان ته هم د وو ضرورت دي هم د کجوري ضرورت دي. نو دا دوه ضرورتونه د غزه کې پوره شو. فکولی نخرا وشرب یسکا وقر عینا او یخصات استرګ خبره دا کنایه د خوشالۍ نه چې په پیدائش ورې کجوري پیدائش وی الله تعالی به یو نیک اولاد درکړي. نو بس بدغه معنی نظر ساته او خوشاله اوسېږه. باقی غمون خاتمه د الله تعالی په خپل معنی کې لاري بل الله تعالی په خپل واري. نو د تسلی شو مریم علیه السلام دا د فرشتي ویل چې وړاندې غمونه مګه واجب قوم بس وي خلق بس وي هغه د پاره ته الله تعالی لار په خپل معنی واري جوړي. الله تعالی سره نظام موجود دی. فاما ترين كتويني من البشر يو انسان من البشر انسانانو احد یو کس کبه انسانانو کې یو کس وریدو هغه به راځي ته خبري کوي فقولي نو ورته وا اني نظرت للرحمن صوم یقینا ما نظر من الله الرحمن ذات د پاره سمن دروجي او هغه وخت روزه دا و چې سړي به خبري نه کولې خبري به باندې کړي دا هغه دور کې روزه شمار لګي دا هغه شریعت کې جایز و دغه روزه. فلن اكلم اليوم انسيا نز خبر نکوم نن ورځ انسانانو سره خبر نکوم ځکه چې روزه مینی ول لدی حاصل دا چې تاسو سره معشوم در سره خلق برازي او تاسو نه پکې سوالات پکې څه سبب وي بس هغه ته په اشاره باندې وای خبري به باندې کې په اشاره ورته وای چې بس مانن ورځ روزه نی ول د خبرو نه کول زه خبري نکوم او بس تعالی دې جواب نشم درکول انسانانو سره خبري زما باندې دي. نو معلومه کې دا چې دغه روزه کې د فرشتو سره خبرې ټیکوي پیریانو سره کې دیش ویل کې انسانانو سره منبي. فاتت به نو رايوړو به دغه ماشوم لره قومها خپل قوم مریم علیه السلام کې علاقه تراله ماشوم ور سره تحمله چې دای راخستلو قالوا دی ول یا مریم ای مریم علیه السلام لقد جئت یقینا تراوړ شیئا فریا یوسز ناشنا کار دی. مطلب دا رستا دا ماشوم بغیر د خاون نه کته وی دا زما خپل نو بیا به د کنځګ نه را پیدا شو بیا خو نور الزامات راځي کته به پردې د تاسو سره ګوري دا کوم خبره شوله نو ویل ناشنا کار دی وکړو. یا اخت هارون ای خور د هارون علیه السلام ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار ستا یو سړی بد یعنی تاسو خاندان یو پاکیزه خاندان دی د مخکې نه سردار خسړیو ځکه زکریا پلار چې کم دی نو هغه د مخکې پیغمبر او بزرګي دینداري کې مشهور دی. نو ویل نه پلار ستا امرأ سوء سړی بد وما كانت امك او نه د مور سره بغيا بدکار نو چې کله پلار هم نیک عمل سړی مور هم نیک عمل نو بچی خامخا دیندار ثابتېږي. نو بیا تعالی دینداری پکار وا حالانکه تاسو سره ماشوم در سره د رقم سګین نشو نو ولادت حیرانتیا خبره دغه کې نسبت ور هارون علیه السلام ته چې د هارون علیه السلام خوري ځکه په بنی اسرائیل کې هارون علیه السلام بدینداري اخلاقو کې یو لوی شهرت لاره سره به چې ډېر دیندار شنو خلکو به ویل ک سړی به نو دا ویل بالکل د هارون علیه السلام ورور دی یعنی ډېر نیک سړی دی. اځ کله به زنانه دیندار او خلکو به د هارون علیه السلام خور دی یعنی ډېر دیندار. هارون علیه السلام بده کې ډېر زیات شهرت لاره بدینداري کې په اخلاقو کې په خلکو سره به خېګړو احساناتو کې شهرت لاره نو هر نیک کس نسبت به خلکو هارون علیه السلام ته کاوه. نو په دې وجه هارون علیه السلام ته نسبت وشي چې اخت هارون اې د هارون علیه السلام خور ګنې دا اصل کې د هارون علیه السلام خور نه ده دا رستنی زنانه ده. فاشارت الیه نو دی اشاره وکړه د ماشوم ته یعنی ورته ول چې بس تاسو د ماشوم نو کې زمانه تاسو مکو یکه مخکنی خبره شو چې خبرې نه کوم روزه مینه ولي قالو دی ویل کیف نکلم سره کوم خبرې کوم من د هغه چا سره کانه چې وی په مهدی په غیک صبیا ماشوم مهد زنګو ته مې مهد غیک ته مې نو دوړه معنی سمون خوري یا دار په دې ټیم کې ماشوم به غیک کې وسراو یا دار به زنګو کې خو دی او د دوړو ته مشهور ده لیکن مشهور ده چې مهد الصغير الصغير وړو کې کټ ویل کېږي چې پښتو کې هغه ته زنګو وي نو دا به زنګو کې نو د خلکو ورته وي چې دا په کې لا بل خبره وکړي تنکي ماشوم د یو ورځي چې نن ورځ لا پیدا شوی دی او ته وی چې دین ته پوسو کې دین مسنګ ته پوس کېږي د دین په تاسو اورل کې دین شي نو خبره وړ ډېر ناشنا شو
دې ځکه کې واقعا دې ځکه تر ورسېدله دې ځکه دغه خبره مسله پاتې شول چې یاره مریم علیه السلام کلم عیسی علیه السلام په خېټه کې شرف پوري پیدا شو که دا وروسته پیدا شو. دې یو قول دا دی چې یاره څنګه د ماشوم په خېټه شنو بس دا بیت الله هم ته لاړه ولته کیسته پیدا شو. او دویم قول چې کوم دی دا دی چې دا داسې نه ده. قرآن خو دې کې صراحتا هېڅ نه دي ویلي، حدیثو کې هم دا هېڅ نشته، مفسرینو اقوال دي. دویمه دا ده چې ټیک دا 9 میاشتې وروسته پیدا شوی دی او 9 میاشتې مریم علیه السلام بیت الله هم کې اوسېدله. هر یوه خبره چې شي دومره ضروري نه ده، نو په دې وجه باندې قرآن او حدیث صراحت پکې موجود نه دی، مفسرینو اقوال پکې دغه شان دغه طریقه باندې موجود دي. نو بس خلکو چې کله دوی د ماشوم څخه د خبرو کولو نه انکار وکړو، تعجب وکړو چې ماشوم څخه خبرې څنګه وکړو. د عیسی علیه السلام د پیدایش اولنۍ ورځ د عیسی علیه السلام په اولنۍ ورځ باندې خلکو ته تقریر شروع وکړو. قال نو ویل عیسی علیه السلام ویل انی عبد الله، یقینا زه د الله بنده یم. اوس د عیسی علیه السلام د بیان چې کوم را نقل کېږي کوم واقعه چې ده مخکې موږ ویلو چې دا اصل کې د اهل کتاب او د بني اسرائیلو سه اعتراضات او د عیسایانو چې عیسی علیه السلام کې د صفات موجود دي چې ګویا هغه اختیارات او تصرفات د خدای غونته کې صفاتونه ویل لري، دوی قصې کولې. نو دې ځکه کې هغه د جواب دپاره واقعه ذکر کېدله. اوس دې واقعه کې تاسو ګورئ عیسی علیه السلام انی عبد الله، یقینا زه د الله بنده یم. نو پته ولګېدله چې د خدای صفت پکې نشته، بنده دی. هغه سوال په خپله باندې عیسی علیه السلام په خولې سره حل شو. آتانی الکتاب، ما ته کتاب را کړی دی، یعنی ما ته به کتاب میلاویږي، داسې مقرر شوی دی چې ما ته به کتاب راکوي. وجعلني، زه ګرځولی یم نبیا، پیغمبر در روان وخت لپاره زه پیغمبر یم. وجعلني، او زه ګرځولی یم مبارکا، برکتناک، برکتی، اینما کنت، په کوم ځای کې چې یم. واوصانی، ما ته وصیت کړی بالصلاة، د لمونځ کولو، والزکات، د زکات ورکولو، ما دمت حیا، تر څو چې ژوندی یم په دنیا کې. نو دې ځکه کې د عیسی علیه السلام الفاظ چې کوم دي هغه دا دی چې د لمونځ پابند اوسېږم، زکات به ورکوم تر څو چې په دنیا کې زه ژوندی یم، دنیا کې موجود یم. او څوک چې د خدایي صفات لري هغه باندې فرایض او احکام په هغې باندې نه پرس کېږي چې هغه به لمونځ کوي، هغه به زکات ورکوي. ځکه دا خبرې خو په هغه چا باندې څوک بندوي الله ته مجبور دی، الله تعالی ته محتاج الله پیدا کړی. نو چې کله هغه په خپله باندې خدایي صفات لري نو بیا د چا بندګي کوي. نو معلومه دا شوه چې عیسی علیه السلام د دې بیان او د اقرار نه په خپله معلومیږي د بنده دی، پیغمبر دی، د خدایي صفتونه پکې اړولی شته دی نه. وبرن، زه په نیکي کوونکی یم، بې والدتي، د خپلې مور سره. پلار ذکر ونه شو، وړاندې موږ وویل چې پلار یې نه و، همداسې الله پیدا کړی و. ولم یجعلني، زه یې نه یم ګرځولی جبارا، زورور، شقیا، بدبخته. زورور او بدبخته نه یم چې د مخلوق سره زور ازمایي کوم، زیاتې ورسره کوم.